أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والشمس قسم دے دونور وضحاها او داغ درنا والقمری او قسم دے دسپگمئی اذا تلاها چکلا غنور پسراشی والنهاری او قسم دے دورزی اذا جلاها چکلا اغا نور چی دے روخان کی واللیل او قسم دے دشپی اذا یغشاها چکلا اغا پٹکی والسمائی او قسم دے دا اسمان وما بناها او دها غزات چکم اغا جوڑ کرے دے والارض او قسم دے دزمکی وما طحاها او دها غزات چکم اغا خورا کرے دا ونفس او قسم دے دا نفس وما سواها او دا غزات چکم دے صحیح کرے دے فألهمها بس الہامیو کو دی نفس تا فجورها دد بدکاری وتقواها او دد پریزگاری قد افلح تحقیق فلا امندلا من زکاها هاغی کس چکم دا پاکرو وقد خوابا او تحقیق نا مراد شو من دساها چکم دے پا گناہونو کی پٹکو کذبت ثمود او دروغ اگنل قوم ثمود بتغواها دخپل سرکشی دا وجنا اذ انبعثا چپکم وقت کی ادریدو اشقاها پدغکی او بدبختا فقال لهم بسویوی اغویتا رسول الله دا اللہ تعالی رسولو ناقت اللہ دا اللہ تعالی اخدا دا دی بخیال ساتی وسقیاها او دی لبو بورکوی فکذبو پس اغی دروغ اگرنلا دا نبی دا خبری دروغ اگرنلا فاقروها پس کٹی کی دا آغی اوخی اخپی فدمدم علیہم بس الٹے کرو پدائی باندی ربهم ددائی رب عذاب بزنبهم ددائی دا گناہونو دا وجنا فسواها بیائی برابر کو ولا يخاف عقباها او نیریگی دای دا انجامنا. دا دی صورت نم صورت الشمس دے اولینی آیات کریمی کی دا شمس لفظ راغلے دے نازلی دو پا اعتبار سا دا دی صورت شپگشتم نمبر دے 26واں نمبر دے او دین مخ کی چی دے 25 صورتون نازل شویو دی کی یو رکو دا پنزل نسایاتون دی اللہ تعالی پا مخلوقاتو کی چی دے نور هم یو دیر غٹ سیز دے او دا دی فیدیم دیر زیتی دی اللہ تعالی دا دی قسم خوڑو او وی فرمائل والشمسی قسم دے دا نور وضحاها او دا دی نور دا روشنائی دا دی نور دا رڑا
د انوار چې کوم جسم دی هغه ډیر غټ دی او د غیر روشنايي او حرارت چې دی هغه ډیر زیات دی الله تعالی د انوار د حرارت او د تپش چې دی ډیر فائدې پدې کې الله تعالی یې خدي د انسانانو د حیواناتو صحت د فصلونو د نشونما او د دی فروټ او د سبزین وغیره د پخیدو انتظام الله تعالی چې دی په دې نور کې خېده والقمر او قسم دې د سپوږمۍ اذا تلاها چې کله هغه نور پسې راځي نور چې کله غورځيږي نو سپوږمۍ چې دی هغه روښانه شي هغه به خپل چمک او دمک چې دی خي والنهار او قسم دې د ورځې اذا جلاها چې کله هغه نور روښانه کی څومره لګه ورځ دغه کېږي که نه زیاتېږي 1 غنټه 2 غنټه نو دومره به نور هم داسې راوچتېږي نو دا نور چې دی دا روښانه کېږي د دې دغه د وجې نه د دې ورځې د وجې نه ځکه چې شپه کې خو نور نشي راختې که نه واللیل او قسم دی د شپې اذا یغشاها چې کله هغه راپټ کړي څه شی دا نور راپټ کړي اذا یغشاها چې کله هغه دا نور راپټ کړي ها ضمیر چې دی شمس ته راجع دی صحیح ده اذا یغشاها چې کله هغه نور راپټ کړي کله چې شپه راشي نو نور چې دی وغورځېږي هغه راپټ شي او دغه د شپې راز شروع شي ورځ ختمه شي والسماء او قسم دی د اسمان وما بناها او دا غزات چې کوم د اسمان پیدا کړو اسمان چې دی ډیر زیات اوچت دی او د دې د لاندې سستنې وغیره نشته دی داسې سیز نشته چې هغه به ډیر اسمان له چې دی سهاره ورکړي والارض وما طحاها او قسم دی د ځمکې او د هغې ذات چې کوم هغه خورا کړې ده د ځمکې سلیسې کې نو به په هغې کې چې دی 29 حصې چې دی هغې باندې اوچه ځمکه ده او په 71 حصو باندې چې دی هغه لنده ځمکه ده الله تعالی دا کائنات دا دنیا دا ډیره وسیع ده نور چې دی ځان له وسیع دی غټ دی سپوږمۍ ځان له غټه ده داسې نور داسې سیارې وغیره نو دا د الله تعالی دا کائنات چې کوم دی دا ډیر لوی دی نفس او قسم دی د نفس وما سواها او د هغې ذات چې کوم هغه دی صحیح کو ځای کې چې د لاسونو لګېدلو هلته یې لاسونه ولګول کوم ځای کې چې د خپو ضرورت هلته یې خپې ولګولې کوم ځای کې د سترګو د پوزې د غوږونو د کوم څیزونو چې ضرورت و نو ډیر تناسب سره چې دی هغه ولګول چې څنګه انسانان چې دی ښکلي ښکلي جوړ کړل داسې چې دی دا نور حیوانات هم ښکلي جوړ کړل الهمها به الهام وکړو نفس کې یعنی د ده په زړه کې فجورها د ده د بدکارۍ چې دا کارونه خراب دي بد کارونه دي وتقواها او د پرهیزګارۍ چیرې دا ښه کارونه دي عقل ولا ورکو او د پیغمبرانو په ذریعه ورته ویلي کتابونه هم نازل کړل صحیح او غلط هم ور باندې پوی کو حق او باطل هم ورته واضح کړل به په هر زمانہ کې اهل حق ودرول چې هغه با خلقو ته چې دا حق خبره رسوله د دنیا یو ختم داسې نشته چې په کوم یو ځای کې د حق आवाज نه اوچت شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما امت کې به یو ګروه داسې وي چې هغه په حق باندې مضبوطه قائم وي او دا غي مخالفت به ډیر خلک کوي خو هغه به د خپل آکار نه رستو کېږي نه لکه نن سبا به تاسو ګورئ که نه هر یو دویم دریم کس نه به ته دا اورې مولین داسې
او مولین داسي او د مولینو دغه داسي او فضل الرحمن داسي او فلانه داسي. نو دی به خوندو خلکو لدا پکار دي چې هغه علماء کرام خپل امام ګڼلې دي. څومره چې حق علماء کرام دي حق ټول ورته خپل امام وي. کدا اکوړي غټه مدرسه ده، کدا سي د علوم کراچۍ ده، داسې نورې غټې غټې مدرسې دي، ټول وای چې زمونږه مشر چې دی هغه مولانا فضل الرحمن صاحب دی. او دی باطل او يهود او هنود زمونږه ذهنونه داسې دغه کړی دي چې مونږه د مولا خبره اورو بس مونږه و چې دا صحیح سړی نه دی. که اسی مولا چې دی تیریږي هغه سیاست سره څه کار نه دی، لکه سیاسي دغسې خو سیاست چې دی د دین نه بار نه دی. خو لکه یو مولا دی هغه خپل د جومات او دغه کار کوي، هغه پسې هم خلک لګې وي فلانې داسې او ډنګلې داسې. هغه له خلک ورته وایي چې یاره مولوي صاحب دا پارټي پرېږده. هلکه بدبخته چې ته دا بېغیرته او دا پارټۍ نه پرېږدې چې کوم د دین او د اسلام په ظاهري طور باندې چې دی خلاف وي، باطني خو یې لا پرېږده هغه الله ته معلومه ده. ته دی نه پرېږدې نو چې کوم ظاهره کس هغه به څنګه مونږ پرېږدو. علماء امتی کی انبیاء بنی اسرائیل، زما د امت علماء حق به داسې وي لکه څنګه چې د بنی اسرائیل پیغمبرانو د درجې په لحاظ سره نه د ډیوټۍ په لحاظ سره، چې څنګه حضرت موسی علیه السلام تشریف راوړو او تورات الله تعالی ولا ورکو، نو الله تعالی 4,000 پیغمبران راواستول او هغوی به د دې تبلیغ به کولو او دا تورات چې د خلکو ته رسولو. نو داسې پیغمبر علیه السلام راغو تشریف راوړو، قرآن شریف ولا الله ورکو. هغې نه وروستو چې کوم علماء کرام دي هغوی دا خبره مخکې رسوي. قد افلح من زکاها، تحقیق سره کامیابي وموندله هغې خلکو چې کوم چا نفس پاک کو. که دا کمزوری وي او تا د دې اصلاح وکړه نو ته به کامیاب شي، او که دا نفس چې دی تا نه طاقتور شو نو د دې اصلاح به ډېره مشکله ده. امام رازي رحمت الله علیه یو بزرګ تیر شوی دی، ورته ویل چې چا ورته وویل چې حضرت په دنیا کې ټولو نه مشکل ترین کار کم یو دی؟ نو هغه ورته وفرمایل چې مشکل ترین کار چې دی د نفس اصلاح ده، او ټولو نه آسان کار کم یو دی؟ ورته ویل چې په بل باندې تنقید کول، چې تا داسې وکړل تا داسې وکړل، هلکه هغه به چپل وکړي، ته ورته او دا چپل چې دی غلطي وکړي، تا له به اوبه درکړي، ته به ورته دا اوبه دې څنګه وي، یا دا څه چل دی هغه څه چل دی، مړه ته خو داسې ته داسې. نو دا اسانه خبره په بل باندې تنقید کول، خو د خپل نفس د خپل ځان اصلاح کول چې دی دا ډېره ګران خبره. نو کوم انسان چې نفس کنټرول کو بس هغه چې دی کامیاب دی، او چې چا نفس چې دی ور باندې حاوي شو نو هغه دپاره چې دی بیا ډېره مشکله ده. خپل ځان کې چې دی ګوره چې ما کې زه څنګه یم، زه بل ته چې دی ګوته مه نیسه، دا بل ته ګوته نیول دا ډېر اسان دی، خو خپل نفس چې دی دا ډېر مشکل دی. فقد خاب من دساها، په تحقیق نامراده شو کم خپل نفس چې دی په ګناهونو کې پټ کو. د ورځې ګناه، د شپې ګناه، ولاړه باندې ګناه، په ناستم ګناه، په تګم ګناه او په راتګم ګناه، هر وخت چې دی ځان په ګناهونو کې مبتلا کړی دی. که تاسو د الله تعالی نافرمانی کوئ نو الله تعالی د پکړ نه تاسو چې دی بچ کېدی نشئ. کذب ثمود بطغواها، دغه قوم چې دی رسولي جوټلاو کو د خپل سرکشۍ د وجې نه. دا حجر یو علاقې ته ویل کېږي، دا د خیبر او د تابوک په منځ کې چې دی یو ځای دی، دې کې چې دی حضرت صالح علیه السلام الله تعالی راستولی او د ده چې کوم قوم و هغه قوم ثمودو همدا ورته چې دی د الله تعالی توحید بیانولو. ورته وی قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ای زما قوم عبادت کوئ تاسو د الله تعالی
نشته ده تاسو د پاره څوک معبود مشکل کشا حاجت روا فریاد رسا دستگیر د الله تعالی د ذات نه ما سوا. نو هغه خلکو د حضرت صالح علیه السلام مذاق وراو کو او ټوکی ور پوری وکي او دا خلکو عقیده چې کومه وا شرکیه عقیده وا. خام کته واقعده الله تعالی نبی نو مونږ ته چې دی یو کرشمه وخیا او کرشمه به چې دی زمونږ د مرزي وي کانی باندې لاس کې خودو او ورته ویلي کته چې رښتینه پیغمبر نو د دې کانی لري چې دی او خروزي د هغه تیږي نه چې دی الله تعالی او خپیدا کا راويخ کونا. نو او فرمایل چې زما قومه هذه ناقۃ الله لكم دا د الله تعالی او خدا او تاسو د پاره یو خاص نه خدا فزروها بس دا پری دی تاکل فی ارض الله چې دا خوراک کوي د الله تعالی پس مکه کې ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم او ملګری دې سره د برای پنيت سره ټچ کیږي مور سره ما او خدا سے متاسو کو تاسو با درناک عذاب راگیر کی. دومره غټه معجزه د یو کتو به ایمان راوړو او د ویل چې دا یو مضبوط جادو چې دی وکړه. نو حضرت صالح علیه السلام ته جادوګر ویل توبه نعوذ بالله. الله تعالی فرمای اذن ما ساشکاها چې کله دا بدبخت او درېدو د دې وړو کې اونتی کې کادو او د پښو په شان سترګې وي دا نه بدمعشانو نه. سورۃ النمل کې چې راځي وکانه فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون او په دغه خار کې نه کسانه فسادینو دای په پزمکه کې فساد چولو او اصلاح بینو کولا. نو هغه ته مشوره وکم چې مونږ به صالح علیه السلام د دې اوخي خپې کټ کو او به دا ټوکړي ټوکړي کو او به صالح علیه السلام خپل بچو سمیت زبکو توبه نعوذ بالله. رب تعالی فرمای فقال لهم رسول الله پس اویلی دا اللہ تعالی رسول صالح علیہ السلام دیتا ناقۃ اللہ دا اللہ تعالی او خدا دی خیال کوي دی ته چې د تکلیف نه ور کوي وسقياها او د دې دوبو بم خیل ساتي د خپل باري یو ورځ به ستاسو دا ساروي وبسکی او په بل ورځ باندې به د الله تعالی او خچ کومه دا به وبسکی ای ورته وي تاسو کې چې ته بارې نه لګي چې په دې ورځ به داس کې او په دې ورځ به ستاسو سرویس کی زمونږ ساروي خو به د تن دینه مړ شي. فکذبوه نو حضرت صالح علیہ السلام دا خبر آگئی دروغ گنلا فاقروها بس کٹی کی داغی آخپی قدار بن ثعلب دنمو کلا اوخا فبربری دوشوا. نو حضرت صالح علیہ السلام پجڑا شو او بارتی تشریف یوڑو او دایو گنه چې اوس په کوم باندې چې د عذاب راځي هغه من کې دوال نه دي فدمدم علیهم ربهم بس الټک والله تعالی په دای باندې عذاب بذنبهم د دای د ګناهونو د وجنا هلاک کړ فسواها به برابر کا هغه سزا په ټولو باندې یو قسم چې د دې عذاب نه بچنو شو هغه عذاب سوره حجر کې راځي فاخذتهم الصيحه مصبحين بس اونی ودی خوفناک आवाज په دې حال کې چې د سار وختو ساری سباو حضرت جبرئیل امین علیه السلام د ير یو आवाज روخو او د دې ټولو کلیجی چې دغه او چاو دي راجفه لفظ راغلی دی و چې زلزلہ پر راغه او د دې د سرونو دیوالونو ته چې دی راو لګیدل کانی نه د کانی غرونه د تراش کړیو داسي او په غرونو کې دنه د ځان له کمرې جوړې کړې وي چې را ک په مونږ باندې زلزلہ راځي نو دا بچی دی په مونږ را غورځيږي نه
د دومره چې دغه ته رسیدلیو ولا يخاف عقباها وغني يريږي د انجام ناسوک الله تعالی د انجام نه یریږي په دنیا کې خدا دنیادار خلکو ته خوفي حکومتونو تم خوفي کچاري یو فیصله کوي کنه نو هغه به سینه چې عوام روزي هړتال وکي او زمونږ چې دا قانون پاس نشي نو هغه یریږي ډیر په سوچ سمجھ سره چې دا قانون پاس کړي خو الله تعالی د هیڅ پروا نه ساتي د خطرې مترې هغه ته هیڅ ضرورت نشته ده هغه یو قوم تبام کی نو دا هغه چې ده څوک سکول نشي الله تعالی د دې انجام نشي ده نه یریږي